سوا ولسم نمبر الحمدلله. وعنه رضی الله تعالی عنه، دا حدیثم د پرونی حدیث پشان دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه نے روایت ہے. قال ابو هريره رضی الله عنه فرمائی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د پیغمبر علیہ السلام نوریدلی صلی الله علیه وسلم یقول، نبی علیہ السلام دا حدیث فرمایلو، ان اول الناس فخلق کے پہلنے کس یقضا یوم القیامت علیہ، چې په هغه باندې به فیصله کیږي د قیامت په ورځ کې. پہلنے کس اور سره حساب کتاب کیږي او فیصله پې کیږي که نه. رجل دا به هغه کسي استشهد چې دی شهید شوی. لومبنی چې حساب شروع کیږي شهید سره به شروع کیږي. شهید خو هغه چاته ویلی کیږي چې خپل سر یې د الله لار کې بیللی او قرباني کړی. دا ځان خو ډېر خوږ دی، خوږ ځان قرباني کړی دی. فاوتیه به دی به راوستل شي، د الله مخې ته به ودرولی شي. فعرفه نعمته، خدای پاک به دته خپل نعمتونه وریاد. دا جهاد او جنگ دا خو په روغ صحت کېږي او په ځوانۍ کېږي که نه، په بیمارۍ او په پیرۍ کې نه کېږي، په بوډاتوب کې. نو ظاهره خبره ده دله به الله پاک چانټه ځواني هم ورکړي او روغ صحت هم ورکړی. نو الله پاک ورته نعمتونه وریاد کړه خپلو. دا نعمت مې در باندې کړی دی. هر بنده باندې بې شماره نعمتونه دي. فعرفها، دې شهید دغه نعمتونه یاد کړه چې او ما سره خو دا نعمتونه الله کړي دي. په دې 24 غنټو کې زموږ عالمان دا خبره کوي، مشران، چې لږ وخت دې فکر او سوچ دپاره ویستل پکار دي چې ما باندې الله پاک کم کم نعمتونه کړي چې هغه زما په چم ګوان ورونو خویندو باندې نه دي کړي او په ما کړي. دې له لږ وخت ایستل پکار دي. بې اختیاره به ستا د دې زړه نه د الحمدلله چغه وځي او دې سره به زموږ او ستاسو ورځ ډېره ښه شي. ګورې دا د ورځ د ښه کېدو سوچ دی او لږ وخت د مرګ یادولو له وباسئ، بیا به د آخرت تیاري ډېره شوق سره مونږ کوو. نو دته به الله تعالی خپل نعمتونه ور یاد کړي، دی به یاد کړي. قال، الله به ترې تپوس وکړي فما عملت فیها، نو اوس ته ووایه بنده تا د دې نعمت د وجې نه څه عمل کړی دی، څه شکر دی ادا کړی دی. قال، دی به وایي قاتلت فیکا، ستا لار کې مې جنګ وکړو، دمره مې جنګ وکړو حتی استشهدتو، شهید شوم. نو قال کذبت، الله پاک به ورته وایي دروغ دی وویل. الله پاک خو د نیتونو نه خبر دی. مونږ دا اوس د مانځه نیت تړلو رښتیا وایي، یو هم په دې ژبه باندې نیت تړلو، یو هم زړه کې یو د کور نه چې راپاڅېدو کومه ارادې سره رالو چې دا مونځ کوم. الله پاک راضي کولو دپاره د خدای حکم دی او که نه نور څه خرابه اراده وه. الله پاک د نیک ارادې او د خراب ارادې د ریا او د اخلاص نه خبر دی. الله به دې شهید ته وایي دروغ دی ویل. ولکنک قاتلت، زه خو د ډېر نه خبر یم، تا دې دپاره جنګ کړی دی لأن یقال جری، چې تا ته بهادر ویلی شي. د نوم ګټلو دپاره، د بهادرۍ ښکاره کولو دپاره دې جنګ کړی و. فقد قیله، ځه دنیا کې درته خلکو بهادر ویلي دي، تا کړی یم جنګ د بهادرۍ ګټلو دپاره او بهادر درته ویلی شوي دي. بدل خلاص، زما نه خو زما د رضا دپاره خو نه کړی چې ما نه غواړي. ثم امر به، بیا به ملایکو ته حکم وشي د دې سړي په حقله. فصحب، دی به پړ مخ واچولی شي، را بخکلی شي علی وجهه، په خپل مخ باندې. حتی القیه فی النار، بیزتی سره به د خپې نه ملایکې راکاږي، پړ مخ دا شونډې روزې پوزه دا به په دې ځمکه باندې راښکلی کېږي او ګرلی کېږي، به وینې به ترې روانې او جهنم ته به یې وړل. ورجل، دویم به هغه کس سره حساب کېږي تعلم العلم، چې د علم حاصل کړی و د شریعت، وعلمه او ښودلی و خلکو ته، وقرأ القرآن او قرآن یې لوستی ویلی و. فأتي به، دی به راوستلی شي، د خدای مخې ته به ودرولی شي. فعرفه نعمه، دته به الله پاک خپل نعمتونه ور یاد. فعرفها، دا عالم به د الله پاک نعمتونه وپېژني. قال، الله به ورته وفرمایي فما عملت فیها، تا د دې نعمتونو په وجه څه عمل کړی دی ووایه. قال، دی به وایي تعلمت العلم، خدای ما علم زده کړو، حاصل مې کړو. وعلمته، هغه ما بیا خلکو ته وښودلو. وقرأت فیک القرآن، او ستا د رضا دپاره مې قرآن لوستی دی. قال، الله به ورته وایي کذبت، دروغ دی وویل. کذبت، دروغ دی وویل. د زړه د ارادې نه خو الله خبر دی. ستا د الله د رضا نیت و که د مخلوق ته د ښودنې نیت و، الله پاک خبر دی. الله به ورته وایي دی عالم صاحب ته ولکنک تعلمت، تا دې دپاره علم حاصل کړی و لیقال، چې تا ته وویلی شي عالم، چې دا عالم دی، چې تا ویل چې یاره د ما ته عالم ویلی شي. وقرأت القرآن، او قرآن د دې دپاره ویلی و لیقال، چې تا ته ویلی شي هو قارئ، چې دا قاري صاحب دی، د نوم ګټلو دپاره دې ویلی او کړی. فقد قیل، نو تا ته عالم صاحب او قاري صاحب ویلی شوي دي، بس ما دپاره خو دې نه کړی چې ما نه بدلې غواړي. ثم امر به، د ده په حقله به هم حکم وشي. فصحب علی وجهه، را بخکلی شي پړ مخ په خپل مخ باندې. حتی القیه فی النار، دا عالم صاحب هم جهنم کې واچولی شي. ورجل، دریم هغه سړی به راوستلی شي وسع الله علیه، چې الله پاک وله مالي وسعت ورکړی و، مالداره کړی و الله. واعطاه من اصناف المال، الله وله قسمه قسم مالونه ورکړي. پخوا زمانه کې د مالونو قسمونه سره زر، سپین زر، دینار، درهم، چاندي، دا شان غواګانې، اوښان، اسونه، خچرې، خرونه، ګډې چیلې، پټي، پیداوار، غلې، دا مالونه. اوس وخت کې خو د مالونو قسمونه څه بل شان لري، څه په بل شان له د مالونو قسمونه دي.
کارخانې دي، فیکټرۍ دي، دکانونه دي، باغونه دي، ځمکې دي، سره دي، سپین دي، ډایمنډ دي، سورلی دي، کورونه دي، پلاټونه دي، او قسمه قسم ټاونونو کې کورونه دي، د مالونو قسمونه اوس بل شانتي دي. نو دله الله پاک قسمه قسم مالونه ورکړي. فاوتي به الله مخ ته راوستل شو، فعرفه نعمه، دته الله پاک خپل نعمتونه ور یاد ک، فعرفها د الله نعمتونه یاد ک. قال الله ورته تاسو کو فما عملت فيها، تا دې د وجنه عمل کړی. قال دی ما ترکت من سبيل، یا الله ما خو یو لار چارم نه پرې تحب ان ينفق فيها، چې ستا پاغه کې خرج خوخو، الا انفقت فيها لك، مگر په هر نیک لار چاره کې ما ستا رضا د پاره خرج کړی دی. چې کوم ځکه په روپې پیسې لګول باندې یا الله ته خوشاله دی، هغه کونډې یتیمانان غریبانان مسکینان که د کوی وستو ضرورت او که په لار د لګولو ضرورت او که په مدرسه مرکز جمعات په کوم ځای کې د لګولو ضرورت یا الله ما لګولې دي. نو قال الله ورته فرمایي چې کذبت، دروغ دی ویل، ولکنک فعلت، دا کار دی لپاره کړی دی، ليقال هو جواد، چې ویل شي چې دا سړی خو ډېر سخی دی، د سخی نوم ګټلو لپاره تا کړی او ما لپاره خو دې نه دی کړی، الله خبر دی د حال نه. فقد قيل تا سخی ویل شوی دی. ثم امر به، بیا به د په حق له حکم شي، فصحب على وجهه، دی په مخ راخ کلی شي په مخ باندې، ثم القي في النار، بیا به دوزخ کې واچول شي. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. د دې حدیث په شرح کې دا درې کسان ذکر شو کنه، پهله به جهنم ته ځي. یو روایت کې دا اضافه پکې راغلی، دا حضرت ابو هريره رضی الله عنه وی دې روایت اورولو نه بعد نبی له سلام زه په دې ګوډه باندې داسې ووالم، ورسره جوخ ناسم په دې ګوډه را داسې گزار راکو نبی له سلام، او راته فرمایله ابو هريره دا درې کسان د الله تعالی مخلوق کې به هغه وي چې د قیامت په ورځ باندې به د دوزخ اور په دې باندې سور کیږي. او کم کسان یاد کا، عام کسان نه، مجاهد، شهید، عالم، قاری او سخی، دا د دې درې واړو ډېر اوچت مقامات دي، فضایل ډېر زیات دي. دا عام کسان نه دي، دا په دې مخلوق کې هغه کچ دي، په دې درې واړو به د جهنم اور سور کیږي. او ترمذی شریف کې چې کوم ځای کې دا حدیث راغلی دلته ورسره دا اضافه ده چې ابو هريره رضی الله عنه د نبی له سلام نه پس کله خپل شاګردانو ته دا حدیث د بیانولو اراده وکړه، کله دا حدیث مخې ته رالو او مسند درس باندې ابو هريره رضی الله عنه فایز او صحابه او تابعین ناس ته حدیث د کول، چې کله دې حدیث د بیانولو اراده وکړه بهوش شو. چې هوش کې کله رالو، بیا چې کله ځان سنبال کو او داس مودس کو، بیا کې ناس مسند درس باندې حدیث بیانول چې څنګه شروع کو، اراده چې څنګه وکړه د حدیث چې په دې درو کسانو به د جهنم اور سور کیږي، بیا به هوش شو. چې بیا هوش رالو، بیا داسو کو پدرم باره چې بیا د بیانول اراده وکړه، بیا به هوش شو. چې کله هوش رالو نو بیا دا حدیث د بیان کړی دی. او به هوشه دا حدیث مونږ را رسیدلې دی، سوزل به هوش شوی دی د حدیث راوی درېز ابو هريره رضی الله ما باندې څومره اثر کو، تاسو باندې څومره اثر وکم کار. دا شان چې کله حضرت امیر معاویه رضی الله عنه ته دا حدیث رسیدو، نو هغه فرمایل چې هو کله دې درو کسانو سره بداسې کیږي، نو د دین علاوه د نورو کسانو متعلق چې داغي نیت خني، داغي بس معاملې لا هغه بس څنګه د خې معاملې امید وسات. او دا حدیث چې کله بیان شو، امیر معاویه رضی الله عنه دومره جړل چې کوم خلک ته موجود او داغي دا خیال رالو په دې پوه شو چې نن به د امیر معاویه رضی الله عنه په دې سلګو کې روح ثابت نخي. فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه قول دی، فرمایي د قیامت په ورځ باندې دا فاسق عالم به ولي د بت پرستو نه مخکې رانیول کېږي، بت پرستو مې ولر دي کنه، د هغې نه مخکې به د عالم سره حساب شروع کېږي او دی به جهنم ته راښکلی کېږي. ولې پویه او ناپویه برابر کېدی شي؟ بت پرسته ناپویه او د عالم پویه او د پړه کې د ریا بوتي خیو، دی په دې ښه پویه چې عمل چا دپاره پکار دی؟ الله دپاره. دې وجې نه زمونږ چې کله کتاب شروع کېږي د علم که نه، نو زمونږ لومبنی سبق څه دی؟ لومبنی سبق زمونږ دا دی چې مونږ ته استادان ویل بچو نیت سم کوي. د لومبۍ ورځې نه مونږ ته د تصحیح نیت خبره کړې ده، او اخرنی حدیث هم چې کله مونږ ته ویل کېږي او پټکي تړلی کېږي، او د داسې د بناتو او زنانو مدرسو کې چې کله هغوی ته څادر ورپسرولی کېږي او ورته سند ورکولی کېږي د علم، نو هلته هم ورته د نیت والا حدیث ویلی کېږي، اول کې او آخر کې. الله جل جلاله دې زمونږ او ستاسو په عملونو کې اخلاص پیدا کړي. اخلاص وایي دا نیک عمل داسې کول پکار دي، وایي لکه سړی څنګه د ګډو په منځ کې مونځ کوي، غیر چاپېره ورنسي ګډې دي، پاک ځای دی اوچت په هغه ځای ودرېدو مونځ کوي، نو د ده په زړه کې به چېرته ریا راشي چې زه دې ګډې ته ځان ښیم چې زه ښایسته رکوع کوم، ښایسته مونځ وکړم. څوک به دې ګډو چیلو ته ځان وښایي، د هغې نه به تمه وساتي چې زه ډېر خشوع خضوع سره مونځ کوم ځکه دا ګډې ما ته ګوري. دا شانتې بې ادبي دې معافي مونږ دا ټول مخلوق ذهن کې راولو مړه، یعنې د چا قتل نه قتل اړو په ما باندې اثر ونه کړي. بیګم امیر صاحب چې کوم بیان کول هغې کې دا خبره وکړه چې په مونږ باندې اړو د خلکو لیدل قتل واه واه او زمونږ په حق له خبره بده کوي که نیکه کوي چې د هغې پروا هم نه، زه به د چا پروا کوم؟ او والله چې د یو ذات پروا در سره وي که نه، بس بیا د سړي غم هم راکم شي. او داسې چې کله زه د ستا زړه ساتم او د هغه د چا له خو نه ساتلی کېږي.
الله رضا د پاره زموږ عمل ان شاء الله یا ارحم الراحمین. صلی الله تعالی